حضور صلی اللہ علیہ وسلم په دور کې مسجد نبوی کی به تک تور تیاره وا، جمعات کی به تور تیاره وا، صحابه به تیاره کې موسکو، رسول الله صلی الله علیه وسلم به تیاره کې موسکو. یو پیر رسول الله صلی الله علیه وسلم جمعات ته تشریف وروړو مسجد نبوی ته، نو وې قتل چې چا چې دینو دیوه لګولې دا چراغ روشن کړي دي، دیوه لګولې او جمعات رڼا دي. په اول ځل د دې وخت پوری په جمعات کې به تیاره و، په مسجد نبوی کې رڼا نه و. حضور صلی الله علیه وسلم تشریف وروړو او په مسجد نبوی کې چراغ لګېدل دي، روشنی لګېدل دي، یو دیوه ده. پیغمبر تاسو کو ډیر د خوشاله ډیر دعاګانې وکړي، ویداوی چاله بولې دا چې کله صحابي د پیغمبر دعاګانو ته وکتل او محبت او خوشاله ته وکتل، نو صحابي اوچت شو. د صحابي نوم دی حضرت تمیم داری رضی الله تعالی عنہ. فرمایي اے د الله رسولا دا دیوه ما لګولې دا رڼا ما لګول. پیغمبر ورته وی اے تمیم، د صحابي نوم دی حضرت تمیم داری رضی الله تعالی عنہ. پیغمبر ورته وی اے تمیم، زما سلور لوریانه وی، سلور وانه ما په نکاح کې ور کړی دي، کونن زما پنځم لور وا، نو هغه پنځم لور استانه مې زړه دونه خوشاله شو چې تا په جمعات کې د رڼا بندوبس وکړو، ما به د دې په بدل کې تعالی خپل لور په نکاح کې در کړی وا. تا ته څه پته ده؟ تو خو پنکې په جمعات کې لګې، لیټونه په جمعات کې لګې، صحابي ډیوه ولګولا، چراغ ولګاو او پیغمبر ور خپل لور ورکړ. تو خو ټیلونه لګې، سونه غټ اجر. بل صحابي اوچت شو، وې د الله رسول صلی الله علیه وسلم استغفر لور نشته او ارمان دې استا پنځم لور نشته، او تو وې کو ما بدل ورکړې وا. اے د الله رسول زما په کور کې زما ځوان لور ده او زه ستاد ارمان پورا کوم، تو نکاح پڑھو کا او استا ارمان باندې زخ پل لور دے صحابی لور کو. پیغمبر نکاح پڑھو کڑا او اغیبل صحابی حضرت تمیم لخبل لور ورک. دون غٹ انا یو بڑے زنانا وا، سپینسر زنانا، اغیب پا مسجد نبوی کی جاڑو لگولا، صفائی بے کول، دیر وقت شو غیر حاضر وا. رسول الله صلی الله علیه وسلم تاسو کو چې هغه زنانه سشوا، صحابه ورته وې د الله رسول هغه وفات شوا، سشوا وفات شوا. رسول الله صلی الله علیه وسلم لاړو داغه په قبر باندې ودرېدو او داغه د پاره دعا وکړه، اے الله تو د دې مغفرت وکړه، اے الله تو د دې زنانه مغفرت وکړي. زما عزیزانو سونه غټ اجر دی، سونه غټ ثواب دی. لہذا د نیکه په کارونو کې، د جمعات په خدمتونو کې تاسو دیر مکوي او خپل عزت کم مګنه چې زما عزت به کم شي، بلکې پدې کې ځان سعادت غنه چې الله زمانه په جمعات کې دا کار اخلي. ان شاء الله د جمعات خدمت به کو کنه په شوق سره، جمعتونه به آبادو کنه ان شاء الله، جمعتونه به تعمیرو کنه ان شاء الله تعالی. پیغمبر او صحابه چې پیغمبر با چې صحابه به رسول الله کتو چې رسول الله چرته دی، دفتر به نه کتو چې دفتر چرته دی. دی مدرسې ته څوک راشي نو دفتر ګوري، څوک کمپنۍ ته لړ شي نو دفتر ګوري، دفتر کم دی ولی مشر سره ملاويګم. صحابه به دفترونه نه کتل چې دفتر چرته دی چې رسول الله سره ملو شو، بلکې چې صحابه با ملاقات رسول الله سره کو نو جمعات تبتلو په جمعات کې به رسول الله کت راشه چې مونږ هم د امینه جمعات سره وکړو. خبر ډېره وخت مختصر، ډېره خبره پزړه پاتې شوي، زندگی باقی، ملاقات باقی، یار زندہ، صحبت باقی، منزلونه پریشان دي چې منزل دې زما چرتا، پرون حل تو نن دلتا ته خبر چې سبا چرتا. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.